الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها دا بلی جمعیتا ورزی جی کم دے شلمی تا دمر نپاتی کیگی لہذا دا اعتکاف مطابق بلک فضائل بیان کو چی اعتکاف دا دیسی شے او پا اعتکاف باندے اللہ تعالی ورکی سا دے جمیل با انشاءاللہ فضائل بیان کو او بیا دا نبی علیہ السلام مسنون اعتکاف او داغی مسائل با کا جوندو را روان جمیل بی بیان کو اعتکاف ویسی شتا اعتکاف مانا علماء کرام کئی چی ہوا فی اللغت اللبس مطلقا اعتکاف پا لغت کی جی کم دین لبس دارا عکوفنا مشتق تے دا دے مانا را پیو زیبان ٹہراوی دل ٹہرنا جم جانا پیو زیبان دے رکاوی دل او دا شریعت پہ اصطلاح کے اعتکاف ستوئی الاعتکاف الاقامت فی المسجد واللبث فیہ علی وجہ التقرب الی اللہ تعالی جماعت کی جی کم دین اقامت کول جماعت کے پاتے کے دل دا اللہ تعالیٰ دا رضا دا پارا و اللہ تعالی نزدیکت پا ارادہ باندے دیتا اعتکاف ویلشی اعتکاف دا دیر زیاد فضیلت لری انشاءاللہ مختلف روایات پراشی پاگی کے بعد اعتکاف فضائل بیانشی چی اعتکاف یو سڑے اعتکاف کئی نو دا معتکف دا کم کم اجر چی کم دینو مستحقی گی اعتکاف یو دسی عبادت تے نور عبادات چی کم دے دار وقت سرا دا یو خاص وقت سرا چی کم دے معینی لکا منز یو انسان کئی پدے باندے لس میں رٹا پاو ساتھو لگی او دا شانتے انسان مختلف قسم اعمال کئی نو دا دے وقت سر خاصی خو معتکف چکل اعتکاف تکینی نو دے کا پدغ اعتکاف کے عبادت کئی نو اسیوم عبادت تے کپرے اعتکاف کے رے خوب کئی بیام عبادت تے کپرے اعتکاف کے رے خوراک تناسی بیام عبادت تے کپرے اعتکاف کے رے دا ذکر اذکار او دا عبادت نپس دمہ کئی نو بیاؤں چی کم دین عبادت تے کرے خاموش ناسی بیاؤں پا عبادت کی ردرہ لمحات چی کم دینو حسابی گی نو دا ہم وقت عبادت تے او بیا نبی علیہ السلام عجیب فضیلت چی کم دین معتکف بیان کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام دا معتکف مبارکیو فرمائل هو يعكف الذنوب
چې معتکف د ګناونو نه محفوظي منګوي هر لمحه او هر ساعت درغه په عبادت کې حسابيږي خو یو طرف ته عبادت کول دی او بل طرف ته ځان د ګنا نه بچ کول دی د انسان د فلاح او کامیابی لپاره دا دوانه سيزونه لازمي دي نو یو طرف ته هر لمحه د په عبادت کې حساب ده او بل طرف ته چې کوم دی هو یعکف الذنوب د ګناونو نه محفوظ کیږي او بیا مخکې رخوان خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها دته چې کوم دی نو هغه عمل د ټولو عملونو ثواب چې کوم دی دته لیکل کی لکه څنګه چې عامل او کون کې یو کار کې هغه ته ثواب میلاویږي مثال په تور باندې معتکف د جمعه تراغه د اعتکاف بنیت باندې وزدل ته اعتکاف کې د بهر تر جمعات نه نشي وته او د په علاقه کې کمزه کې معتکف ته الته کې جنازه وشو مړ وشو جنازه وا وزدا معتکف هغه ته خو نشیتله بهر باز خلق دی په جنازه ولاړ دی او اجر چې کم دینو حاصل کړل ته معتکف چې کم دی په شان د عامل دلته جمعات کې رته اجر میلاو شو یو کس ته پر محله کې مریض دی معتکف د مریض تپوس ته خو نشیتله یو سړی لاړ او د مریض عیادت له تپوس ته ورغی بیا تاسو بار بار چې کم دین اورئ چې د مریض تپوس له ورشي څومره اجر لري نو وزدلته معتکف خال ته تللی نشي وزدت دلته په اعتکاف کې راغی ثواب چې کم دینو میلاو شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها د تر ټول هغه عملونو اجر لیکل کیږي کم چې عامل او کون کې ته کم ثواب چې کم دینو میلاويږي نو اعتکاف دا یو اهم عبادت ته پرې وجه باندې د معتکف مثال سره عثمان ابن عطا رحمت الله علیه د خپل پلار په یو سند سره لیکي دا غنه روایت کوي چې زما پلار به روایت کوو چې ان مثل المعتکف د معتکف یعنی اعتکاف کون کی مثال مثل المجرم پشان د هغه مجرم دی القا نفسه بین یدی الرحمن چې د الله مخ کی ځان ور وغورځو فقال وی والله لا ابرو حتى ترحمني یا الله ستا په ذات میرے قسمی چې ستا دې در نه با ز جدا نشم تر سو پورې په ما باندې رحم نه کړي نو د معتکف مثال د هغه مجرم دی د الله در ته ځان راو غورځي جمعات ته کم دی نو ځان راو غورځي او رب د دې جمعات نه به الوزم چې زما مغفرت نه کړي په ما باندې رحم نه کړي او دا عامه معاشره کې منګ اینو دا خبره لیدې کته شي چې یو مجرم د چا کور لور شي د چا کوسی لور شي او د خپل جرم اعتراف وکي چې ما جرم کړی ری ستا نقصان می کړی ری وستا کوسی لرالم ستانه دا جرم چې کم دینو معافي طلب کوما نو شاهد داسې په زرو کې او کسي چې خپل کوسی نه چې کم دی رټلې ولېږي بلکې غټ نه غټ جرم چې کم دینو دته معاف کوي یو سړی راشي او د هغه رحیم او کریم دربار کې ځان چې کم دینو راغورځو او دا وی چې والله لا ابرو حتا ترحمني ستا په ذات مې قسم یا الله ستا دې در نه بجدا نشم تر سو پورې په ما باندې رحم نه کړي اعتکاف دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسنون عمل د ان شاء الله مسنون اعتکاف مسائل و بیا د جمعو کې بیانو د اعتکاف ثبوت قرآن کې هم موجود دی روایت کې هم چې کم دینو موجود دی الله تعالی قرآن کې چې کم دینو فرمایي سورہ بقرہ کې واحدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود موږ د حضرت ابراهيم عليه السلام او حضرت اسماعیل علیہ السلام ته حکم وکړو ان طهر بیتیا چې تاسو زما کور پاکه خانه کعبه د چاره پار لطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو او رکع السجود د پاره د رکوع کوونکو او سجده کوونکو د پاره او دغه شان دي دویمه سپاره کې
اللہ تعالیٰ فرمائی سورہ بقرہ کی اللہ چی کلا دا روجے و دا پیشمنی چی کم دینو مسائل بیانی نو اللہ فرمائے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تاسو تقرب مباشرت چی کم دے خپلو بیبیانو تمکوئی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کل جی تاسو جماعت کی جی کم دے جماعتون کے اعتکاف تا جی کم دینو ناسی باہر کیف منگ دا معتکب مثال بیان کو چی مثال دا آغا مجرم چی دا رحمان دربار تا زان راو غرزی چی رب علب استاد دے در نجدا کیگم ترسو پوری زمان مغفرت چی کم دینو دانے کڑے او دا شانتی معتکف چی کم دینو بل فضیلت دا ٹولو نلوی دا چی معتکف پا تمام دنیا کی دا ٹولو نا بہترین زیت زان راو غرزی زکا جی جماعت چی کم دینو دا ٹولو نا بہترین زیرے دا اللہ سرزی جی کم دے دا اللہ پا یو بہترین ازمکبانی جی کم دینو تیری شی دا رشپاو دا ورز پا دا بہترین ٹکلا بانی جی کم دینو تیری شی او پا دا بہترین ٹکلا دا پاس جی کم دینو دا اللہ نا دے مغفرت طلب کئی دے ذکر اسکار کئی دے پا عباداتو کی مشغولی دے نوافل کئی دا دا روجاؤں پا دا خیطہ باندے دا دا خراس ساکم پا دا خیطہ پا دا زیب باندے ذکر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت تے چاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام فرمیل احب البلاد الاللہ مساجدها خارون کی رٹولنا محبوب زینا اللہ تجمعتون دی وابغض البلاد الاللہ اسواقها او خارون کی رٹولنا بدترین زینا اللہ تجی کم دینو دا بازارون دی تاسو جی کم دینو قتلی دی یو کس تے دا دیر زیاد نیک تے خودے کا پا بازار کے پا غلط زی کی ناسی دا نور خلقم نفرت پیدا شیرا دا دا شان سر دا مناسب ندی چرے بازار کی راسی را غفلت پا زی کی جی کندینو ناسی کہ یو گناہگار کستے دے دا وقت راشی او دے جماعت کی کینی تمام انسان استرگو کی جی کندینو دے خو لگی یرا داو گو را راغلے دے ماشاءاللہ سڑے جماعت کی ناس دے ذکر اسکار کئی ذکر بہترین زی سر سڑے بہتر کی گی دا فاسد زی سر سڑے جی کندینو فاسدی کی خرابی گی نو معتکف امزان بہترین ٹکڑی طرف تراو ورزو دا اللہ محبوب زیت جی کم دینو زان راو ورزو او پدغ محبوب قطعہ باندے پدی ٹکڑا باندے جی کم دینو دے خوب ہم کئی دے خوراک ہم کئی دے عبارت ہم کئی دے جی کم دینو رجوم نسی دا رشپا و رس جی کم دے پدی بہترین زیبانی جی کم دینو دا تیری گی زکا جماعتون دا اللہ تعالیٰ بہترین زیون دی دا حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ نونا یو روایت تے اغا فرمائی ان رجلا قال یو سڑی نبی علیہ السلام توی یا رسول اللہ اے دا اللہ رسولہ ایو البلدان احب الاللہ کم زیون چی کم دینو اللہ تڑی زیاد محبوب دی و ایو البلدان ابغض الاللہ او اللہ تجی کم دینو مبغوز و ناخوخ زیون کم زیون دی قال نبی علیہ السلام فرمیل لا ادری ما تردی مسئلی دا جواب پتہ نہ لگی حتی اسأل جبرائیل علیہ السلام ترسو پوری چی مارے جبرائیل علیہ السلام نے تپوس نہیں کڑے چی یرا کم خارونا او کم زیونا رزمکی خطی اللہ تا محبوبی دی او کم چی کم دیر اللہ مبغوز دی فاتاو جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغے فاخبرہو جبرائیل نبی علیہ السلام نے جبرائیل چی کم دینو خبر ورکا چی ان احب البقاء الاللہ المساجد اللہ تا محبوب خطیہ و محبوب ٹکڑی رزمکی جی کم دے نو دا جمعتو ندی وابغض البقاء الاللہ الاسواق او اللہ ترٹولنا مبغوز او ناخوخا قطعی چی کم دے رزمکی ٹکڑے داغ چی کم دے نو بازارو ندی نو پتہ ہو لگے را چی معتکف خپل زندگی پا جماعت کی دل نہ تیرئی دا دین مونگتا اندازہ ہو لگے را چی کم یو انسان دا اللہ پا محبوب زے کی دا اللہ عبادت کی دا اللہ پا محبوب زے کی جی کم دے دیشپا و رس چی کم دینو تیرے خپل زندگی دا ایام و سو ایام چی کم دینو دا تیرے واقعی چی را کسبهم اللہ تا سمر محبوبی اللہ تا جی کم دینو سمر نزدے بی او بیا جی کم دین دین اخوا دا معتکف چی کم دینو بلد درجہ سو گٹلا معتکف چی کم دینو زان دا شیطان نا محفوظ کو معتکف چی کم دینو زان دا غلط مجالسو نا جی کم دینو دا محفوظ کو زکا منگویلیو چی عبادت کول دے یو چی کم دے دا گناہ نزان بچ کول دی دا دوانو چی ریوزے شن انسان الف فلات اور رسی کہ یو انسان خو عبادت کئی خو انسان زان دا گناہ نہ بچ کئی دا انسان فلاو کامیابی تا نشور رسی رے
که یو انسان عبادت نه کوي د ګناه نه ځان بچ کوي دا انسان بیا هم کامیاب نه دی یو طرف ته به عبادت کې بل طرف ته به ځان د ګناه نه چې کم دی نو بچ کې وس معتکف چې کم دی نو مکمل د ګناه نه بچي ځکه بهر غلط محفل د پرېښودی در سره غلط چې کم دی نو کسان نه کیني ډېر ځمکې په یو بهترینه قطعه باندې ناست دی نو حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان شیطان ذئب الانسان شیطان چې کم دی انسانانو شرمخ دی څنګه چې بيزي چې کم دی پرې باندې شرمخ راشي او شرمخي ماتي دغه شان د انسانانو یو شرمخي چې هغه شیطان دی که ذئب الغنم لکه څنګه د بيزو دپاره چې کم دی نو یو شرمخي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ګورئ یاخذ الشاة القاسیة والناحیة شرمخ چې کم دی د کنډک نه هغه بيزه را ماتي کومه چې د کنډک نه چې کم دی نو سیټ شوي جدای یو طرف ته چې کم دی نو شرمخ چې کم دی د کنډک د من بيزه نه راوباسي په دغه شان دی چې کم دی نو تاسو به هم داسې سیټ ټکیږئ نه ایاکم والشعاب ځان د فرقه پرستۍ نه وساتئ د مسلمانانو د جماعت سره شئ اخوا دېخوا فریقو کې مه تقسیمېږئ او بل چې کم دی نو ځان به د دې شرمخ نه شیطان نه په کوم ځای کې بچ کوئ وعلیکم بالجماعت والعامة والمسجد تاسو باندې چې کم دی د مسلمانانو جماعت د خلکو سره کېدل او جماعت چې کم دی نو مسجد دا لازمي دی نو دې نه پته ولګېده چې مسجد کې دننه د دغه شرمخ نه انسان چې کم دی نو محفوظ وي مسلمانانو په ټولګي کې دننه د دغه شیطان د شرمخ نه چې کم دی نو انسان محفوظ وي نو معتکف په دې جماعت کې دننه محفوظ وي د پسې دننه شیطان نشي راتلی د دا اعمال چې کم دی نو شیطان دا نشي بربادولی نو یو معتکف بله درجه دا وګټله چې ځان یې پرې قلا کې دننه چې کم دی نو محفوظ کو دې کې دننه شیطان په ده باندې چې کم دی نو اټیک نشي کولی او بهر کیف معتکف چې کم دی نو بله درجه څه وګټله معتکف چې کله جماعت ته راغی جماعت کې د اعتکاف په اراده باندې دی کېناستو دی د الله تعالی په ضمانت کې راغی د الله په ذموارۍ کې راغی دته نه شیطان نقصان ورسولی شي نه ورته بل څه نقصان چې کم دی نو ورسولی شي دی مکمل د الله تعالی په ضمانت کې راغی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ثلاثة فی زمان الله عز وجل درې کسان دا سری چې دا د الله تعالی په ضمانت کړي رجل یو هغه سړی دی خرج من بیته الی مسجد من مساجد الله عز وجل چې دی خپل کور نه راوت د الله په جماعتونو کې او جماعت طرف ته چې کم دی نو ورننوت دا خبره ذهن کې یاد ساتئ دا روایت چې زه بیانوم دې کې موزلی او سړی راځي هغه هم پکې راغی سړی نفلي اعتکاف کې هغه هم پکې راغی جماعت کې طالب علم سبق هغه هم پکې راغی خو معتکف پکې په اعلی طریقې سره چې کم دی نو راغی ځکه طالب علم په غیر د ضرورت نه د جماعت نه بهر وتی شي مبلغ چې کم دی د جماعت نه بهر وتی شي دغه شانتې عام منګزار چې کم دی نو وتی شي خو معتکف دلته کې ناستې دی نه د شپې وځي نه چې کم دی نو د ورځې وتی شي نو دی د الله تعالی په ضمانت کې دلته کې د الله په ذموارۍ کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې درې کسان داسې چې د الله په ضمانت او ذموارۍ کې رجل خرج من بیته الی مسجد من مساجد الله عز وجل یو هغه سړی چې د خپل کوره د الله په جماعتونو کې او جماعت ته چې کم دی نو راووتو ورجل خرج غازیا فی سبیل الله عز وجل یو هغه سړی چې د خپل کور راووت د جهاد په اراده باندې د غازی جوړ شو بهر ته چې کم دی نو ووته او دریم نمبر چې کم دی نو کم کس دی ورجل خرج حاجا دریم هغه کس دی چې د الله په ضمان کې د الله په ضمانت او ذموارۍ کې هغه کس دی چې د خپل کور ووته د حج په اراده باندې حج ل روان شو نو معتکف هم چې جماعت ته راغی د جماعت کې چې کم دی د اعتکاف په اراده باندې کېناستو دی د الله په ضمانت کې د الله په ذموارۍ کې په دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام معتکف له چې کم دی په یو روایت کې د دریو اعلی انعاماتو چې کم دی بشارت ورکړي هغه انعامات چې کامل انعامات دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي چې کم دی نو روایت را نقل کړي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدل یقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان المسجد بیت کل تقی
جمعات چې کم دی نو دا د هر متقي چې کم دی نو دا کور دی. پرهیزګار سړی جمعات ته راشي، جمعات کې چې کم دی نو پرهیزګار سړی کېناستی شي. هر کس ګورې دا اعتکاف ته هم نشي کېناستی چا کې چې پرهیز نه متقي نه. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل چې جمعات د هر متقي لپاره چې کم دی نو دا کور دی. ځکه متقي سړی جمعات کې راسي خوشحالي لکه څنګه چې د اوبو په ډنډ کې دننه مهی خوشحالي. فاسق فاجر جمعات کې راسي تنګي لکه څنګه چې پنجره کې چې کم دی نو مرغۍ تنګي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل ان المسجد بیت کل تقی، جمعات چې کم دی نو د هر یو پرهیزګار متقي لپاره چې کم دی نو کور دی. بیا مخکې نبی علیه الصلاة والسلام 3 انعاماتو اعلان چې کم دی نو کوي. انعامات هم دومره اعلی انعامات. او بیا رسول الله مبارک سوی وقد زمن الله ضمانت اغستی دی، الله ذمہواری اغستی را د چا لپاره لمن کانت المساجد بیوتهم د چا کورونه چې کم دی نو دا جمعتونه، یعنی جمعتونه خپل کورونه جوړ کې جمعتونه کې چې کم دی نو ناسته کوي. الله ذمہواری را 3 خبرو اغستی را. نمبر 1 بالروح د خپل رضامندی. نو اصل چې کم دی د الله رضامندی را. د یو انسان نه چې الله رضا شو دغه انسان چې کم دی دنیا او آخرت دواړه وګټل. نو الله ذمہواری اغستی را چې زبر د انسان نه رضا کېږم. دویم والرحمه، الله د خپل رحمت چې کم دی نو ذمانه او ذمہواری اغستی را. پر انسان باندې بخپل رحمت کوما د چا کور چې جمعاتی څوک چې جمعات کې اوسېږي یعنی زیات ټیم چې کم دی نو جمعات کې تیری. دریم نمبر انعام والجواز علی الصراط، پولیس صراط باندې چې کم دی نو د پورې وتو ضمانت الله غستی را. چرته الی رضوان الله، دا الله د رضا ځای جنت ته الله به پولیس صراط باندې چې کم دی نو پورې باسي جنت ته چې کم دی نو دا به ورسوي. دا لولو انعامات دا په ژبه باندې آسان، خو لولو انعامات ته چې معتکف چې کم دی نو حاصلوي. ما درته وی دا روایت عام دي، پدې کې اوسره زیات ټیم په جمعات کې تیری منځ کوي او دغه شان چې کم دی طالب علم سبق وي، یو مبلغ دی د جمعات کې سیر روزه کې وغیرہ کړي، دا ټول پدې کې رالل. خو په اعلی طریقې سره پدې کې معتکف چې کم دی نو دا شامل دی. نو دا 3 لولو انعامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړه. الله ذمہواری واغستر خپل رضا، الله بخپل رضا د انسان لور کوي. الله د خپل رحمت چې کم دی ذمہواری واغستا پر انسان باندې بخپل رحمت کوي. دریم نمبر چې کم دی وجواز علی الصراط الى رضوان الله، الله به خپل رضا زیت یعنی جنت ته کم دی ذمہواری اغسته چې انسان به په پولیس صراط باندې کم دی نو پوری باسي. نو معتکف دا 3 درجه چې کم دی دا 3 انعامات ګټي. کم یو انسان چې د دنیا را مشاغل نظام روان غاړي جمعات تراشي اعتکاف په نیت باندې چې کم دی نو د مسنون اعتکاف چې کم دی نو تیر کی. دا 3 انعامات په معتکف ته په اعلی طریقې سره چې کم دی نو میلاویږي. او دغه شانتي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ چې کم دی یو بل مقبان فرمایل لتكون المساجد مجلسک، پکار دار چې ستا مجلس ستا د ناس تی پاسته ځای چې کم دی نو دار جمعاتی. زګه فإن سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې کم دی نو اوریدلی دي. یقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الله عز وجل، الله تعالی زمینا ذمہواری اغستره ضمانت اغستره د چا لپاره لمن كانت المساجد بيته، دا هغه چا لپاره چې جمعات دا کوري یعنی جمعات کې زیات ټیم چې کم دی نو تیری جمعات کې اوسېږي د اعتکاف د پاره د ذکر اسکار د پاره د منځ د پاره د شان د تلاوت د پاره الله ذمہواری رسې شي غستیرا. نمبر 1 ذمہواری الله غستیرا الامن، د امن. دا انسان چې کم دی نو دی په امن کې ساتي. یو امن د مرزونو نه، یو امن چې کم دی نو د شیطان نه، یو امن د دشمن نه، یو امن د الله د غضب او د قهر نه، یو امن د جهنم نه. د ټولو سيزونه الله تعالی د امن د پاره ذمہواری غستیرا. او بل چې کم دی نو بل څه شي والجواز علی الصراط یوم القیامه، د قیامت پر ورځ باندې په پولیس صراط باندې ور پورې وته ذمہواری الله چې کم دی نو غستیرا. نو پالا طریقې سره با پالا طریقې سره ودا انعام سوک اصلي معتکف وي چې کم دی نو اصلي چې معتکف دی او سور زره پاره خپل کور نه هجرت وکي د جمعات نه کم دی نو هغه ځان له کور جوړ کی پرې کې د الله عبادت هم کوي دلته خوب خوراکم چې کم دی د الله پر محبوب ذکر نو دا فضیلت پالا طریقې سره چې کم دی نو معتکف ترا باسلیږي. او بل دا معتکف د ټولو لوی درجه بل سګټي. معتکف لوی درجه دا غټي چې د تعلق او مرګتیا د پرشتو سره جوړ شي. پرشتي چې کم دی نو د مرګري شي او پرشتو مرګتیا بیا اعلی مرګتیای یو هغه د انسان مرګتیای مخامخ مرګتیا بیا که اخو یو انسان مریض شي یا مړ شي ورسته چې کم دی نو نه یادای د پرشتو مرګتیا
مرګتیا ته وګوره اعلی طریقې سره د فرشتو مرګتیا دا چې کوم دی نو معتکف سړی دا باسلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه روایت ته راوی چې کوم دی د رسول الله مبارک مشهور صحابي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی هغه فرمایا ان النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه الصلاۃ والسلام نے را نقل کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ان للمساجد اوتادا بعض خلک د جماعتونو د پاره میخونه جوړ شي میخونه لکه میخ چې کم دینو په ځای باندې ورټک وي د پر خپل ځای باندې راسي قائم ولاړی نو دغه شان دي بعض خلک دا د جماعت د پاره میخونه شي یعنی د په جماعت کې ناس یو خپل خواجه کم دینو نو زیروزی یو خپل خو نه خوځي را خوځي لکه څنګه چې میخ د یو ځای نه بل ځای ته انتقال نه قبلې د پر جماعت کې ناس بهر ته نه زیرازي او دا سره جماعت د پاره چې کم میخ جوړیږي نو په صحیح مانو کې هغه معتکف ته ځکه مونږ چې اعتکاف د وقوف نه او وقوف ویل شي په یو ځای باندې کوم دی جماویدل ټهراویدل یو ځای باندې کوم دی نه لبس کول په یو ځای باندې ساریدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بعض خلک د جماعت لپاره د میخونه جوړ شي نو چې کله د جماعت لپاره میخ جوړ شو د اعتکاف ته په جماعت کې کېناسته وزدل سمخ کې الله تعالی ورکړل د سجل چې کم دی نو د کومه درجه حاصل کړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الملائکۃ جلساءهم فرشتي درجه کم دی نو مرګري جوړ شي د هم نشین او د سره چې کم ناس ته پاس ته اداره فرشتو شي زکا چې ان کانو غابو کچرته کې دا خلق د جماعت نه غایب شي نو فرشتي بیا سکی یفتقدونهم فرشتي بیا طلب کوي چې زمونږ مرګري چرته لاړل ځکه د فرشتو مرګتیا کامله مرګتیا را د فرشتو تعلق چې کم دی د وفاداری تعلق او مرګتیا را نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان غابو کچرته کې دا خلق چې د جماعتونو میخونه لري دا د جماعت نه غایب شي نو یفتقدونهم فرشتي بیا طلب کوي چې زمونږ مرګري چرته لاړل و ان مرضوا عادوهم او کچرته کې دا کسان بیمار شي فرشتي چې کم دی نو بیمار پرسۍ لذي فرشتي باقاعده چې کم دی نو تپوس لذي و ان كانوا فی حاجت او کړه دې کس چرته کې ضرورت پیښ شي دنیا کې بر باندې سم مصیبت راشي نو اعانوهم فرشتي بیا د امداد کې شاملي امداد چې کم دی نو د انسان کوي نو دې روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د درو انعاماتو چې کم دی نو تذکرہ وکړه چې په اعلی طریقې سره معتکف چې کم دی نو حاصل ولې شي یو دا چې د فرشتو تعلق او مرګتیا دویم دا کده چرته کې اخوا دې خلاړ شي فرشتي چې کم دی نو د تفشیش کوي لکه څنګه کور نه او ماشوموزي فورن چې کم دی نو کور کې زنانه وي لاړ شي ماشوم په کومه لار باندې لاړ هغه ماشوم که هر ځای کې واپس کور ته راولي همدغه شان د فرشتي د انسان په تفشیش کی او دریمه مرتبه چې کم دی نو معتکف سو غټلا کچرته کې دا معتکف ضرورتمند دي په باندې غربت راغی په باندې سم مصیبت راغی یا سبل ساجت چې کم دی نو راغی نو اعانهم فرشتي د انسان چې کم دی نو اعانت کوي او بیا مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې جمعات کې ګره ناس تا کړه اعتکاف د پاره غیر اعتکاف د پاره دار کمال نه خالی نه را جلیس المسجد علی ثلاث خصال جلیس کم یو سره چې جمعات کې ناسي د درې خو لري درې چې کم دینو فائدې چې کم دینو دی لري اخم مستفاد یو چې کم دینو د فائدہ حاصلې دی جمعات کې ته اسنا سي عبادتوم نه کې بیا هم چې کم دینو فائدہ کې شیطان نه محفوظي د الله تعالی په یو محبوب قطعه زمکه باندې چې کم دینو ناسي او کلمت محکمه یا چې کم دینو محکمه کلمه د کچرته کې راسي یا بل ته چې کم دی د حکمت خبره کوي کله چرته بل تر حکمت خبره نشي کوله د بل نه د حکمت خبره چې کم دی نو واوري جمعات کې وسنه سره حکمت خبره اوري او رحمتا منتظرتا او یو چې کم دی هغه رحمت چې رقم انتظار کیږي یعنی د الله د رحمت چې کم دی نو منتظری ځکه جمعات کې الله تعالی په انسان باندې چې کم دی نو رحمت راوري نو دا ټول اجرونه دا ټول درجات چې کم دی په اعلی طریقې سره کمیلاويږي نو دا معتکف ته میلاويږي کم یو انسان د چې په جمعات کې رنه اعتکاف ته چې کم دی نو ناسي او یو روایت کې چې کم دی نو داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان للمساجد اوتادا بعض خلک چې کم دی د جمعاتونو د پاره میخونه د جمعاتونو د پاره بعض خلک میخونه وګرځي او اوتادها لهم جلساء من الملائکه دغه جمعات ته میخونه چي یعنی جمعات کې چې کم کسان ناس تړي راکې چې صحیح مانو کې هغه کې معتکف چې کم دی نو راځي دریو جلساء دریو مرګتیا دار پرشتو سره دریو سره ناس ته کم دینو دار پرشتوي فین غابوا سالوا عنهم کچرته کې دیو د جمعات نه غایب شي پرشتي چې کم دی دیو په باره کې تپوسونه کوي زمنګ مرګري چرته لاړل و ان كانوا مرضى عادوهم کچرته کې دیو بیماران شي پرشتي دیو چې کم دینو
عیادت او بیمار پرسی کوي وان کانوا فی حاجت اعانهم او کریو ته حاجت او ضرورت پیشي فرشتي ردیو چې کم دینو اعانت کوي دریو چې کم دینو دا امداد کوي. لہذا دا مذکوره روایت په دې باندې دلالت کوي چې معتکف ته الله تعالی پر اعتکاف کې چې کم دینو کم اجرونه ور کوي. دیو چې کم دینو فرشتو سره تعلق دا الله تعالی ضمانت پولیس صراط باندې پوری وتل دا الله تعالی رحمت دا الله تعالی شفقت د شیطان نه چې کم دینو حفاظت د فرشتو مرګتیا دا ټول چې کم دینو دی حاصل کړل دا به چې کم دینو کامل هغه انسان حاصلې کم یو انسان چې کله اعتکاف تکیناست دا مذکوره چې کم دی نو خوونه به چې کم دینو خپلې او د ټولو نه د کمال خبره ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث ته معتکف باره کې ټولو نه لوی اعلان چې کم دینو هغه چې الله تعالی درې معتکف نه چې کم دینو ډیر زیات خوشاليږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کم دینو راوی دی علی نبی صلی الله علیه وسلم قال هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل کړي رسول الله مبارک چې کم دینو فرمایل ما توتن رجل مسلم المساجد للصلاه والذکر. الله تعالی کورونه یعنی جمعتونه چې کم دی یو سړی د ذکر او د منځ د پاره چې کم دینو خپل وطن جوړ کو یعنی یو مسلمان مؤمن سړی دی د جمعات خپل وطن جوړ کو کله پکې ذکر کوي کله چې کم دینو پرې کې منځ کوي الا تبشبش الله له الله د انسان نداسي خوشاليږي کما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم عليهم لکه څنګه چې کور او کس غایب شو ورک شو او ډیر وخت پس چې کم دی دغه کس کور تراشي د کور کورمه چې څومره خوشاله شي ځکه دی ورک انسان چې کم دی نو بیا مندو مثال په تور باندې رچا بچي ورکته او د پاغه پسې چې کم دی نو ګرځي تفشیش کوي ډیر وخت پس چې کم دی نو بچي کور تراغه واستاذ خپل سوچ کوي چې ردر والدینو او د کور په خلکو باندې به کوم خوشحالي اوم دغه شانتي الله تعالی د هغه انسان له چې کم دی نو خوشحاليږي چې د جمعات خپل وطن جوړ کی جمعات کې کله ذکر کوي کله چې کم دی نو منځ کوي وطن چې کم دی د جمعات نه په صحیح معنو کې سو جوړي معتکف جوړي چې ر کور چې کم دی نو هجرت وکي جمعات طرف ته چې کم دی نو راشي جمعات ته چې کم دی او سور لپاره خپل وطن وای ذکر هم درلتا عبارت منځ هم درلتا روزه هم چې کم دی نو دلتا درجه کم دی نو دعاګان هم دلته کې نو دا ډیر عظیمه خوشخبری ده چې الله د انسان نه چې کم دی نو رضا شي مونږ چې عبادت کو منځ کو یا چې کم دی نو حج زکات تا یا چې کم دی نو روزه را یا د غریب سره امداد ده درې ټولو چې کم دی مقصد صرف د الله تعالی رضا را معتکف نه الله تعالی رضا کیږي او بیا رضا کېدو کې دومره سخت مبالغه چې څنګه کور نه اورک انسان دا کور ته واپس راشي او د کور خلک چې کم دی نو خوشاله شي دغه شانتي الله هم چې کم دی نو خوشاليږي او بیا معتکف یو بل درجه زویم چې دینه اعلی درجه بل معتکف چې کم دی نو دا وګټله اعلی درجه دا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ کم دینو راوی دی چې دا معتکف یعنی جمعات ته وسله راشي جمعات په اعمال سره آبادی جمعات چې کم دی په اعتبار د عمارت سره آبادی دا د الله تعالی گاونډي او تعالی خپل گاونډي ویل لري معتکف دلته کې راشي په صحیح معنو کې په اعمال سره جمعات آباد کی زکه وس د مستیم دی تاسو په اعمال سره جمعات آباد ک مازیګر پورې دا بیا هم خالی پروتي مازیګر نه پس شکل تاسو منځ وکي داغه نه پس د ماخامه پورې خالی کړي د شپې خو بیا خامخه خالی پس صحیح معنو کې چې جمعات چې کم دی په اعمال سره آبادی هغه معتکف ته معتکف د مانځنه پس هم دلته کې معتکف د شپې هم دلته کې د هر ټیم چې کم دی نو دلته موجودي نو الله تعالی دغه انسان ته خپل گاونډي ویلي دي نو په دې وجه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الله لینادی یوم القیامه الله تعالی بر قیامت پر ورځ باندې اعلان وکي اين جیرانی اين جیرانی زما گاونډیان سشول زما گاونډیان سشول قال دے فرمائی فتقول الملائکتو پرشتی جی کم دینو بوئی ربنا اے زمونگ ربا ومن ينبغي ان يجاورک دا سوک چی کم دینو دا حق لري سوک چی کم دینو دا حق لري چی آغا ستا گاونڈ چی کم دینو دا گاونڈی جوڑ شی ستار گاونڈ گیرائی چی کم دینو حق سوک لري فیقول اللہ بو فرمائی این عمار المساجد کم زیر خلق چی جمعتون بیا آبادول پری سر کم دے پا اعتبار دا عمارت سرم آبادول پا اعتبار دا عمال سرم آبادول وس پا اعتبار دا عمال سر تاسوم جمعت آبادوی پینزٹی میں مزدرازی کم یو طالب علم سبق ویا غیم آبادی خو پا صحیح مانو کی جی کم دینا معتکف آبادی ذکر رشپیوم دل تکی دیر ورزیوم جی کم دینو دل تکی نو یو معتکف اجر دا وگٹا چی دا اللہ دا گاونگیری جی کم دے حق دا ادا کو دا قیامت پورس بانی جی کم دینو اللہ با فرمائی زما
گاونډیان دی راشي. دغه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه هم دغه شانتي یو بل روایت دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عمار مساجد الله هم اهل الله عز وجل. دغه نه زیات لوی خبره لوی چې کوم دی نو بشارت چې کوم خلق جمعتون آبادی خواکه په اعتبار د بیلډینګ سره خواکه په اعتبار د عمل سره لکه معتکف چې کوم دی اعلی طریقې سره په عمل سره جمعات چې کوم دی نو آبادی هم اهل الله عز وجل. دا د الله اهل او کوړمره د گاونډګیرۍ نه بالکل کور ته خبره چې کوم دی نو رااله. معتکف نور د خدای نه څه غواړي اعتکاف باندې نور چې کوم دی نو اجر لري. بهر کیف الله تعالی په هرې طریقې سره چې کوم دی معتکف ته مختلف قسم فضائل چې کوم دی نو دا بیان کړل. د شیطان نه چې کوم دی نو دا حفاظت ته دغه شانتي د الله رضا د الله چې کوم دی نو رحمت پولیس صراط باندې ورپورې وتل د فرشتو سره چې کوم دی نو مجلس د فرشتو چې کوم دی نو تعاون دغه شانتي یو انسان اعتکاف ته کېناسته ليله القدر چې کوم دی نو په تفشیش کې ليله القدر شپه چې کوم دی عبادت د عمر نصیب شي دغه شان د الله خوشالول دغه شان دي چې کوم دی د جمعات آبادول دا ټول پرې کې چې کوم دی د الله گاونډي جوړېدل د الله اهل او کړمه چې کوم دی نو جوړېدل دا په صحیح معنو کې چې کوم دی معتکف ته دا فضایل میلاویږي. په دې وجه چې کوم دی یو انسان د بهر نه ځان رانغښتی شي کوشش دی وکړي د دنیا نه چې کوم دی نو ځان دی راونغاړي. ضروري کارونه دی مؤخر کړي. بعضې کارونه چې کوم دی هغه ضروري نه ادارې ترک کړي دی چې کوم دی اعتکاف ته کښېني. دا مذکوره چې کوم دی دا کم الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام دی روایتو کې کم فضایل بیان کړل دا به معتکف ته په صحیح معنو کې چې کوم دی نو دا میلاو شي. دې نه اخوا نبی علیه الصلاۃ والسلام اعتکاف باره کې چې کوم دی نور احادیث مبارکه دي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام مسنون اعتکاف اخرنی عشره کې هغه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه کار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال بیا چې کوم دینو د اعتکاف خپل مسائل لی ان شاء الله کا ژوندو دا به نور جمعو کې بیا بیان کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترم اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.